دامه اکراک ملګرو زمونږه په دې ځای کې چې دا کوم مجلس تاسو ته نن ښکاري دا مجلس په دې مسله دی د غیر مقلدین وابیانو وی چې رفع الیدین په مانځ کې د رکوع نه وړاندې دا رفع الیدین کول دا سنت فرض او واجب دی د دین بغیر منځ باطل او فاسد دی یعنی زمونږ د احنافو دا موږ ملګري عباد الله یعنی زمونږ د احنافو دا کوم منځ چې موږ کوو د دوی په نس دا غلط دی دا موږ چې په دې مانځ کې د رکوع نه وړاندې وروسته د اشاره نه کوو د دې وابیانو په نس دا مونږ غلط دی نو موږ رالو چې تاسو ته موږ وښایو چې ستاسو دا خبره غلطه ده او د احنافو دا مونځ ټیک دی دا تاسو ته معلومه وي شیخ صاحب فضیلت الشیخ حبیب الرحمن متوجه تیاری او بیو کې په جنګ کې سنونه سره اجي سے محترم تما یو چیلنج ورکو ما ورته وی چې ستا کتاب لیکلی دی چې د رکوع نه وړاندې رفع الیدین وروسته رفع الیدین دا فرض او واجب دی کتاب میں پیش کو وای دا کتاب په جیب کې کیدا نو دا ښکاری د علم نقاص معاری او خالی د عقل نم خالدا په جیب کې راځي دا الله بنده جیب کې خلق وړو کې سیس دا دراز خونی جیب ور کې خیال کوم بل دی وی رفع الیدین کول فرض دی وی دا زنه مانم وای دا کتاب نه مانم استاد مشر وای چې د وابیانو وکیل زیما او ته وی چې وکیل زی مناظره زکوما اته کوم مخکنی وکیل دا وی فرض او واجب دی اوسنی وکیل چې وابی شوی دی احنافنا هغه وینا فرض او واجب نه دی کېو کنه کی الکه دا الله بندا نو چې کېو کنه کې دا بهتروالی اختلافي نو بیا دا فساد ولې جوړ کړی ډیر کانو په دنیا کې داسې دي چې کم از کم پاغي باندې ته چا سره اعتراض نه لري او په دې مسله احناف سره اختلاف لري دا ولې لري خو معلومیږي دا چې د استاد دا مسله چې رفع الیدین فرض او واجب دي تنن ثابتول نشي کدنوم ناله بهشک د تما چیلنج ورکو قران آیت پیش کا د نبی علیہ السلام یو حدیث پیش کا د یو صحابی 1,44,000 صحابو کې د یو صحابی قول پیش کا شیخ سے متوجہ شه چې غویلی قبل الرکوع بعد الرکوع بعد الرکعتین دا رفع الیدین کول فرض او واجب دی د دین علاوه رفع الیدین منسوخ او متروک دی او د دین بغیر منځ باطل او فاسد دی ته پخوا وابي شوی زبر تاثر اوس وابي شو ماشاءالله خود دلیل به پیش کې غوري اسی پیادو په کجورو غوري زه نو وابي کېږم او نو پریالونو وابي کېږم او نو په سعودي کې پاربېز وابي کېږم الحمدلله زه دیوبندیم زه حنفیم په دې حنفیت او دیوبندیت عقیده اهل سنت باندې زما مرګ او جون دواړه د الله نه خوښتي دا ته معلومه ستا ایمان کمزور ځکه وابي شوی دا مرګري سونه ناشتي د دې ایمان ستانه سل چنده مضبوط دا نه بیان کیږي او ته په دروغ وابي شوی ته په دوکو وابي شوی ته ما سره کینا ستټولي وسوسې را جمع کا چې الله په توفیق ستټولي وسوسې می ختم نکي زه به سره وابي کیږم ماشاءالله بل دام یاد وساته ماشاءالله اجي سے محترم دام یاد وساته اجي سے وای یو حدیث پیش کا چې د رکوع نه وړاندې وروسته رفع الیدین نوي نو ګوره دا ستاد کور کتاب ما ته متوجه شه متوجه سما ټیم درو نیمه خبره مګو ټیم درو اصل چې ګټه خبرې کولې ټیم درو تا او ما درو ها این شروط دا ما درې شروط لګولې صحیح صریح مطلب جوړ نه موضوعي نه استغفر الله حدیث ته دروغ وي حدیث دروغ صحیح حدیث پیش حدیث ته یو حدیث پیش چاله دی او زمان نمبر شو لګ وای شروع ټیم شروع اجي سے محترم وی داسې حدیث پیش کړ چې نبی علیہ السلام د رکوع نه وړاندې ندار رفع الیدین پریخي وي دا ساده کور کتاب ساده کور کتاب دی د مولا نوم دی ابو مسلم عبد القدوس استاد د وابي مولا د شیخ امین د مدرسې مدرس دی د دې د وابیانو غټه مدرسه مرکز گنج باغی کې غټ مولا دی او هغه وی دا کم خلک چې په مانځ کې دا اشاره د رکوع نه وړاندې نه کوي دا مونږ وی ټیک دی او حدیث پیش کړی دی داوال حدیث او دی وی حدیث داسې پیش کړي چې دروغ ني وی حدیث داسې پیش کړي چې دروغ ني استاد مولا په پیغمبر دروغ وی حدیث وایا استاد مولا دا پیغمبر دروغ یادي هغه وی حدیث متوجه شه ان علقمه قال لنا ابن مسعود الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يده الا مره واحده مع تكبير الافتتاح د مانځ شروع کول سره صرف الله اکبر رفع الیدین صرف دا نبی علیہ السلام وی کړي نور پریخ دي دی وی ما ته حدیث پیش کا ساده کور نه می پیش کو اوس دا منی کنا که مثال د حدیث غلطی حکم لګ چې د حدیث نه منم او دا مولا چې په پیغمبر دروغ ویل حکم په دوله بل جی سے محترم تماته کتابون نمونه ذکر کې مسلم ذکر کړي ترمذی ذکر کړي ابو داود ذکر کړي دارقطنی گردان لخونی راغلي
الله بندا تما ته یو حدیث پیش کا چې دا موږ کم لسرف الدین کو دا فرض دی واجب دی الله ویل دی پیغمبر کړی دی صحابه کړی دی تر عمر پر نه دی پریخي د دین بغیر منځ باطل او فاسد دی نو ول ځان ستل کې جدونه کتابونو نمونه ذکر کې یو حدیث ذکر کا زبتا سره وابي شم کې سبا دقت پشي خو نشته کنه او ته چې وابي شوی ستا عدم علم او جهل پتا باندې غالب کم سړی چې شیخ حسن جان شهید رحمه الله خبره کم سړی چې حقیقت کې عالمي اچرته وابي کیږي نه او ته حقیقت کې عالم نه وي ته صرف په کجورو په غوړو ځړو باندې کښوي نو داوا دی پیش کا په داوا باندې او دلیل پیش کا چې مسله دي ختم دا کتاب تر واخلو سره القمه ابن مسعود روایت ته کنه وای چې موږ دغه نه د خبرونه وکی دا کنه ورا اے خبر شروع کا خبر شروع کا دا وخت شروع کا وخت شروع کا اے خان دا مکنه ادب نه دې ذکر مې دومره سبق نه سي کم ځای سبقونه ویلي ها دا ټیم شروع الحمدلله وحده والصلاه والسلام علی من لا نبی ده اے قیامت براشي قیامت یو حدیث بس صحیح سری مرفوع پیش نه گئی یو اوس وېما کنه دا غلط ځکه وګوره دا وګوره اصل کتاب نه تختیدلې دا حدیث دلته دی د کتاب ترمذی کی دا اصل کتاب دا دی عوام السبوی په عربی باندې دا حدیث ته صحیح دی ضعیف ته عبد الله بن عمر چې کوم بخاری نه پیش کړي بخاری نه ما پیش کړي دا حدیث صحیح دی وای څوک وای امام ترمذی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دا روایت پیش کړي نو دا صحیح دی حدیث ابن مسعود چې کوم دی دا ضعیف دی کمزور دی عبد الله بن مبارک محدث دا خبره کوي تو دا ضعیف حدیث خلکو ته پیش کړي قیامت پورې چیلنج دی یو حدیث صحیح صریح مرفوع یو حدیث ډیر نه یو دا ضعیف هم دی متنن هم ضعیف دی ګوره حدیث دا صحیح کوم حدیث ما پیش کړو ګوره عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې ویلو کنه نبی شم شروع کې مرفلیدن کول رکوع ته طلوع کې مرفلیدن کړی دي او رکوع نه پورته کېدو حکیم مرفلیدن کړی 102 صفحه د بخاری بخاری کې ما ته حدیث پیش کا بخاری کې ما ته حدیث پیش کا بخاری کې حدیث پیش کا بخاری کې ما ته صبر کا بخاری کې ما ته حدیث پیش کا بخاری کې مال بخاری کې حدیث پیش کا ما ته دا ترمذی حواله بخاری کې حدیث پیش کا 102 بخاری کی حدیث پیش کا تکڑا شبا تا بخاری دیکھا تا تو امتاد 102 صفحہ دیکھا خیرت خان دا خیرت جماعت دا دویم حدیث بخاری تاسو خبر مکه مفتی صاحب مهرباني له خبر مکه مهرباني د بخاری نه یو حدیث ما پیش کو دوی بخاری نه بالکل حدیث نشي پیش کولی د بخاری مسلم ابو داود ترمذی 14 کتابونو تقریبا 14 کتابونو د حدیث ما تاسو نمونه خیمه تاسو د حدیث دومره کتابونو کې شته بل دویم حدیث د بخاری اصل کتاب د اصل ټول دویم حدیث د بخاری وګوره نو حدثنا محمد المقاتل قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا يونس ان عبد الله مبارك دلت راغی دا عبد الله مبارک سند کې راغی دا عبد الله مبارک وای دا حدیث ابن عمر چې کوم دی دا قوی دی صحیح دی صریح دی مرفوع دی او دا حدیث د القمه کوم نقل کوي تاسو ترمذی نه دا حدیث ولم يثبت حدیث ابن مسعود دا حدیث ثابت نه دی ماشاءالله ګرځا دنیا کې مشرق نه مغرب پوری شمال نه جنوب پوری ټول دیوبندیان را پاسه یو حدیث راوړی یو حدیث صحیح وی صریح وی مرفوع وی نبی علیہ السلام نه ادم رفلیدن باندې یو حدیث دا ټول احناف را ټول شي دا ټول ته متوجي شه مفتی صاحب یو حدیث راوړی یو حدیث صحیح صریح مرفوع په ادم رفلیدن باندې رکوع ته طلوع وخت کې رکوع نه پورته کېدو وخت کې یا دریم رکعت پورته کېدو وخت کې رفلیدن به سم نه دی کړی د یو حدیث صحیح صریح مرفوع او بخاری کې وی مسلم کې وی ابو داود کې وی ترمذی کې وی د څومره کتابونو حواله ما پیش کړی سچ ما سره مناظره کې کنه تما سره مقابله کې کنه بیا هغه دلیل راوړ چې کوم دلیل ز پیش کوم مقابل کې دلیل هغه راوړ کنه ها منګه دا خبره نه کړی چې موږ باطل دی منګه دا ته دروغ په منګه باندې ستاسو مذهب کې داده شي څوک رفلې ستاسو مفتی صاحب جنگ کی ټریننګ نه کیږي جنگ کی ټریننګ استا خبره جنگ کی ټریننګ نه کیږي مولوی صاحب متوجي شه توجه فرماو ګوره تا چې ویل وختي کنه دا تاسو فرض غنئ
منګه اول خبره ګوره کومه خبره ما کړې اګه خبره باندې خبره کوه کومه خبره ما نه کړې په ما دروغ مه تړه دروغ جنانو دا کنه خاطر چې چا خبره کړې نه واپس الزام لګي تا دای اولنې دروغ استاد چې ما دعوت فرضیت کړې نه او ته په ما باندې دعوت فرضیت ثابتې عجیب خبره ګوره استاد پنځ باندې رفع الیدین منسوخ دی کچا رفع الیدین کو فصلات او باطلتون استاد دلایل کې داشت استاد دا استاد کتابونو کې لیکلي دي او تام دا کړه ته دا ثابت دی چې رفع الیدین کو مون دا باطل دی ته دا ثابت دی او یو حدیث بسم الله ابن عمر حدیث دا ذکر اے دا صحابینم په ادب باندې رضی الله عنه دا کتاب تراواله بعد بخاری حدیث راواله بیا والا کنه مړلې ونی ولې جوړي ورکه کتاب زمون کتاب دی طالب په کتابونو قبضه کړو هر یو کتاب باندې دروغ وایي بسم الله الرحمن الرحیم شیخ حبیب الرحمن صاحب د غیر مقلدین و بیانو په دی وخت کې د مناظرې مشر هغه د دې ټولو کیمرو او د ملګرو وړاندې د یو حدیث نه سوچه انکار ما ته ملګری متوجه شي وای داسې حدیث د سره نشته چې تبر فلیدین په مانځ کې د رکوع نه وړاندې د لاسونه بنو چته وای دا د سره مشرق او مغرب کې نشته ملګرو تاسو ټول متوجه شئ د الله په کور کې درته دروغجن می ثابت نه کې ګیره ورانه کټ کې صبر وکړه خندا خبر نه ډېر خطرناک خبره کې خو بیا خان دي دی وابی دا کتاب پیش کوي دی کتاب کې تزخه رب الدین وی پیغمبر علیہ السلام ټول عمر اشاره کړي چرته پریخي نه دي ټول عمر وی کړي ګوره مولوی صاحب ته هم د اصول خبره وکا دی چارسده کې زمونږ دلته قچری دي لکه متوجه شیخ صاحب دې کې قچری دي په دې قچرو کې چې کله وکیلان بحث کوي ناغي مخې ته یو مدعا خو دی وي یو جانب داغي اثبات کوي او بل جانب داغي نفي کوي تا تر اوسه پورې مدعا نه دي دلیل پس پیش کوي ته د خپل جماعت د وابیانو وکیل جوړيږي د وکیل کار دا وی چاول داوا پیش کی ما ته متوجه شیخ صاحب دا ټیم مدرو شیخ صاحب غپ لوي زه تاسو سره خبرې کوم ګوره چې په عدالت کې کله د جج مخ ته دو وکیلان بحث کوي طریقه دا وی چاول داغي یو مدعا مقرر شي یو کس اثبات کوي دا الله بنده جمهوریت کفر دی که اسلام دی تو خو جمهوریت لاندې شناخت کار لري او ما دا شان دي کړه وای جمهوریت یا دی جمهوریت پاکستان نظام دی کفر دی که اسلام دی استغفر الله شیخ کارے خسې دې پټ کړي پولیس کی سیاست یې مګوا تاسو باورېدلی چې دی عدالت او جمهوریت الحمدلله په جمهوریت کې زمون قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن امیر دی امیر دی بالکل طاقت ته کفر نسبت کې حاجی سے متوجه دی ملګری په پیغمبر علیه السلام او په کتابونو باندې څومره غټ دروغ ویل چپ شه دا شي چپ ګوري من جمعیت الحدیث زمان نمبر دی جمعیت الحدیث پاکستان مشر کړه مشر سره مشوره کوي اوس چې زمان نمبر دی دی شور بسم الله الرحمن الرحیم ګوري دی ملګری د حدیث کتاب پیش کوي د مانځ کې د رکوع نه وړاندې کوم رستو رفع الیدین دی وای دا ثابت نه دی وی ریکارډ کشتي زره ته خیر امام ترمذی رحمت الله علیه یو حدیث د پیش کو نیمه خبره کوي د وابیانو کار دادي چې یو حدیث به کوي او بل به پټي یو به بیانې او بل به پټي د وابیانو کاردار چې قران آیت نیم پیش کوي او نیم نه پیش کوي دا د وابیانو کار دی چې احناف او مذهب نیم بیانې او نیم پټي اوس د تخیل دا کتاب د دې زمنګ نه دی د منګ لراس نو ترمذی کتاب د محدثینو غټ کتاب دی ګورو عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود سے پاسد وجدتاس نبی علیہ السلام منس خیم خوا سنگ یکرل فصلى منزعوكو فلم يرفع يديه إلا في أول مرة صرف دنیت تڑل سر لاسون اچت کرل او پمانج کے نور اشارے او نکڑی
او ورپسې سوي امام ترمذی سے وي قال وفي الباب عن البراء بن عازب قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن دی وي دا حدیث غلط دی امام ترمذی وي ټیک دی او به يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام وي پدی باندې صحابه روانو تابعین روانو او کوفی والا ټول علما به روانو دی اوسوایا چې دا حدیث تاول پټ کړو غل حدیث او خطی د حدیث کتاب کې حدیث پټ کړو نن مې د وهابیانو غلا کار کړه وهابي حدیث یو پټ کړی دی بل بیان کړی دی زموږ ټول مسلمانان ته دا درخواست دی چې سیبه د وهابیان نزان وساتي خپل چرګم ته وساتي خپل واړم ته وساتي خپل بچم ته وساتي ځکه دا خلک ساسو ندیم خبره بیانې او نیمه درنه پټي دا مې ته وخودل کله حدیث مې غلط ویلي شیخ صاحب اوس تیاری مکو کله حدیث مې غلط ویلي ماته ټیک کا او که مثال ټیک وي نو ولې دی وخت پټو دا الله نه وجریږي کم از کم اخرت شتا حساب کتاب شتا خبر شتا دوی یو حدیث خوایا تاسو کوم کتاب را کپاغه کې مې درته وخو او د دې چې کوم کتاب د مولا وای دی غلط لیکل دي او هغه حدیث په دې کتاب کې وایا استاد مولا د حدیث ټیک لیکل دي خو ته دې کې دروغ جنې یو حدیث دې پټ کړی دی یو دې بیان کو نو کم از کم د مسلمان خاندان دي پورا خبره ذکر کوا او بل دا وایا فضیلت الشیخ حبیب الرحمن استاد ما پیش کړی و ته د احناف منز باطل دي سام ولا لیکل دي چې منز کې اشاره کول فرض او واجب دي نو د الله بنده په دې باندې ول خلق سره فسادات کې نن ماته یو دلیل پیش کا چې په مانځ کې اشاره کول فرض دي واجب دي پیغمبر علیه السلام کړی الله ویلي دي صحابه ویلي دي او د دین بغیر منز باطل او فاسد دي زه در سره وابي شم کټی کې کنه خو ټیک نه دي سیابا خلق مسلمانان مدو کا کوه دا الله خاطر که زمنګ دا 4 صدا دا ډیر پر امن خلق دي دې کې ډیر کلک علماء موجود دي مفتی عبد الله شاه صاحب غونډه شخصیت دلته موجود دي شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه غونډه شخصیت دلته پاتې شوی دي پیر حزب الله جان شخصیت غونډه شخصیت دلته اوسېږي په چارځه کې شیخ ادریس غونډه علماء اوسېږي ته دلته فساد پیدا کړي او خلق دلته فسادیان جوړي خلق په خپل منځ کې جنگي او خلق دې مون باطل او غلط او فاسد دا الله نو یریږي نه موږ رابل قسم کې خیر خیر مولوی صاحب خو نه دی دلیل پیش کړي اوس راځي مقدس طرف ته مونږ کړو سوال اسمه اچي کنه نو ته ولې نه کې اعتراض په ما کې پته ولې نه کې چې منسوخ شوی دی کنه اوس تو ګره نو بل نبی سم نه به بیان وي پتا سو ولې نه کوي نو ته ولې نه کې اعتراض په ما کې ته امتی نه نبی صلی الله علیه وسلم خو چې آلته باو کا تجربه بای لا تجربه بل دا شي دا اعتراضونه ته کې اے دا فساد خبره نه کړي نه دا ما داوا کړي ته دروغ وې ما تاسو داوا پیش کړي و نبی صلی الله علیه وسلم نه رفل دین نقل دی ٹھیک شو منګه اولا غنو بهتر غنو څوک رفل دین نه کوي هغه موز مرجوح دی مرجوح پیژنې ضعیف ته کمزور دی ضعیف کمزور دی نو ته حدیث خبره کې امام ترمذی نے تا حدیث پیش کړی دی هغه صحیح نشي پیش کولای اوس پوری قیامت پوری امام دا مناظر د شي چې د متوجي شي چې دا ته متوجي پریدا متوجي هغه سره لکه دا ما کوه واه کېدا ولیکا ګورا تا امام ترمذی حدیث پیش کړی دی امام ترمذی حدیث ضعیف ته ضعیف پیژنې ما نه دی ضعیف کړی کم څوک چې حدیثونه نقل کوي او یې ضعیف وي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبره ته کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عقیده ته نه مني امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عقیده چې کومه هغه ته نه مني ماتوریدی ته عقیده کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ ته مني نه مني امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ زمونږ سر تاج دی هغه الله تعالی بر غني او ته الله تعالی ارزه کې غني امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای څوک چې الله تعالی ارزه کې غني کافر دی امام ابو حنیفه څوک فرمای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کتاب ستاسو شرع عقیده طحاوی کې لیکلي دي چا تاسو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه څوک چې دا وای الله ارزه کې دی تاسو فتوا ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کافر دی ځکه الله تعالی فرمای الرحمن علی العرش استوى یعنی تا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت ته کافری فتوا ستا کتاب کې قول استاد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته عقیده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه مني تا ته ما مخ کې ویلو آیا ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ صحیح غني عقیده کې که غلط غني که ته صحیح غني ته غلطي که ته ځان صحیح غني امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ غلط دی یو خو بخامو خایې کنه زه حسن ځن سره داوی ما چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عقیده صحیح و ته غلطي
پیښ اوس ما علت پیش کړو امام شاه ولی الله دهلوی رحم الله تعالی رحم الله سوی ګوره امام شاه ولی الله رحم الله وای احادیث رفع الیدین چې کوم دي کنه وګوره سوی دا څوک چې رفع الیدین کیا بهتر دی ماته خوښ دی او څوک چې نه کیا ماته خوښه نه دی بهتر نه دی یعنی هغه علت پیش کړي دلایل پیش کړي من قول د چانه منو دلیل د خلکو منو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ دلیل پیش کړي من منو امام شاه ولی الله دلیل پیش کړي من منو که یو زما عالم پاسې دو دلیل نه بغیر خبره کوي ځان نه منم د بے دلیل خبره د امام ابو حنیفه نه منم بے دلیل خبره امام شافعی نه منم بے دلیل خبره د امام بخاری نه منم بے دلیل خبره زما ارچا چیز نه منم بے دلیل خبره زما یو مولا کوي زنه منم دلیل سره ارچو چې تم دلیل سره خبره کو حدیث صحیح پیش کا زما نه ته حدیث صحیح پیش کړي حدیث ترمذی صحیح پیش کړي دي ته صحیح کولای نشي حدیث ابو داؤد صحیح پیش کړي ته صحیح کولای نشي الله ترکړه امام شاه ولی الله دهلوی خبره چې کوي دلیل سره کوي ځکه موږ منو وګوره دلیل دا دی فإن احاديث الرفع اکثر واسبت فإن احاديث الرفع اکثر واسبت دا ماته ولی خوښ دی رفع الیدین والا ځکه ما خوښ دی احادیث رفع الیدین کوم دي ډېر زیات دي او ډېر قوي دي ډېر زیات دي او ډېر قوي دي یعنی کوم حدیث ما تاسو پیش کړو دا تایید چاو کو امام شاه ولی الله دهلوی سند کې تاسو استاد زمونږ استاد دی یعنی هغه شاه الله چې زما ډاله کوي رفع الیدین ته قوي وای او اثبت وای محکم وای مضبوط وای اکثر وای احادیث رفع الیدین ډیر زیات او ډیر قوي دي ته ماته یو حدیث پیش کا دا حدیث جمع ده احادیث رفع الیدین داوا موږ مخکې پیش کړه حدیث ہے رفع الیدین راجح دی راجح سمونه بهتر دی غیر رفع الیدین مرجوح دی بهتر نه دی ضعیف دی کمزور دی څنګه ستاره روایتونه ته معلومیږي ګوره عبد الله بن عمر رضی الله عنهما حدیث پیش کړو عبد الله بن عمر بخاری نه نرشد بخاری نه حدیث پیش کا نرشد بخاری نه حدیث پیش کا یو حدیث خبره بیا کوم یو حدیث صحیح صریح مرفوع کوم حدیثونه پیش کړی دي صحیح نه دي نه مرفوع دي افیل د عبد الله بن مسعود دی او متن ضعیف دی ضعیف ته په نه پويږي تو ضعیف او صحیح باندې نه پويږي ګوره عبد الله بن عمر سوی حدثنا عبد الله بن عمر رضی الله عنه وای ګوره أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر کله بچ موز کو ورا تا مکیو خبره کړي وا دا همیشه د پاره ثابت کا ما مرګ نروسه ثابت کا نبی صلی الله علیه وسلم نروسه د رفع الیدین ثابت کا بخاری مرګ نروسه وفات نروسه د متمن شوی دی لیکل شوی دا ته خیمه کنه در کوم دل عبد الله بن عمر کله چې موز کو کله بچ موز کو اذا بسم الله